چې د خپل زماني په اولیاءو کې زدونه مراولي چې یو دا تارو حضرت سے مبارک موریدی او بل دا ډاک پیر سے مبارک موریدی او دی په خپلو کې سرنختی دا د افسوس خبره ده. ګوري دا د افسوس خبره ده. دا شی تیر ظلم تاسو ته ما ویلو چې دا کارونه مکوئ. په دې کې به تاسو جنګیږئ، هېڅ ګټه نشئ کولی. قسم بالله چې د تارو د حضرت سے مریدان او یا د باړي د پیر سے مریدان ټول عمر چغې ووایي د نورو پیرانو خلاف چې څه کوئ وایي کوي. والله العظیم که یو د بل پیر مرید راواړوئ ځان او د نورو پیرانو مریدانو تم دا وایم چې لیټرې مه خوروئ. که دا ځان مړ کوئ په دې لیټرو باندې قسم بالله که یو سیفي واړوئ نو څه فایده مو ده؟ ستا څه فایده ده او د ده څه فایده ده؟ ولې کوئ؟ خو ګټه مو دشمن ته روانه ده. ګټه مو دشمن ته روانه ده. ورځ په ورځ به مو دشمن قوي کیږي او تاسو په خپلو کې جنګېږئ چې څه کوئ کوئ. زما هر ځای کې سنیانو ته دا سوال دی چې ګورې ټول د ډاک پیر سے مریدان کیږي نه، ټول د باړي پیر سے مریدان کیږي نه. دا نسبتونه دي. څوک به قادري وي، څوک به چشتي وي، څوک به بلې طریقه کې، څوک به د سره مرید نه وي. یا تاسو کې به ډېر خلک مریدان نه دي، خو سنیان دي زموږ وروڼه دي، مونږ یې قدر کوو. او د چا دې مرید نه وي. څوک به حنفي وي. زه چې دا بعضې خبره بعضې وخت کې کومه هغه هم د دغې بنیاد باندې کومه چې ولې دشمن خوشحاله وی. یو سړی به وایي زه دیوبندي یم او استاذ به یې دیوبندي، خو د هغه به عقیده د اهل سنت وي، د هغه به عمل په فقه حنفي برابر وي. نو زه هغه ته څنګه کافر ووایم چې ته کافر یې؟ ولې تا ولې ځان ته ویلي چې دیوبندي یم؟ زما دا مقصد دی که تاسو نیمې دیوبندي کافر کوئ د ډاګی شیخ سے مبارک په ده کې اوس موږ څه غلطي راوباسو؟ د عقیدې په لحاظ پکې څه راوباسو او د عمل په لحاظ پکې څه راوباسو؟ او په څه شي کافر؟ صرف دا چې استادان دیوبندیان تیر شوي په دې کافر؟ نو زما دا مقصد دی. هغې نه بعضې خلک داسې خبره جوړه کړي بیا ما ته میسیجونه کوي دیوبند فلاني ملا دا لیکلي دي او ته جواب راکړه. تاسو خو بیا ما نه دیوبندي جوړ کړ. نو زه دیوبندي خو نه یم. زما خو استادان صحیح ده چې دیوبندي علما تیر شوي دي، خو چې نن سبا بعضې خلکو دیوبند نه دین جوړ کا، مسلک یې جوړ کا، زه ورته چغې وایم چې دا نه دین دی نه مسلک دی. دا یو نسبت دی. که د اهل سنت په تله برابر ورور یې ګڼم، که برابر نو زه په دیوبندیت څوک نشم منلی. دغه شان بریلي علماو ته دا وایم چې دا د پهچان یو نسبت دی. دا مسلک نه دی، دا دین نه دی، دا مذهب نه دی، دا پهچان دی. لکه قادری مسلک نه دی، پهچان دی. دا حقانی پہچان دے، سیفی پہچان دے. دا د معرفت د پاره یو نسبتونه دي، دین او مسلکونه نه دي. ګوره نو موږ دا خبره کوو چې کم دی جانب